أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د رمضان میاش یا د روژې میاش په دې لحاظ سره یو ناشنا میاشت ته چې بعضې کارونه ناشنا په دې کې کیږي چې په نورو میاشتو کې نه لکه هره شپه 20 رکعاته تراویح دا په نورو میاشتو کې نه یا د تراویح نه پس په امامتۍ سره ویتر دا صرف د رمضان د میاشتې خصوصیت دی په نورو میاشتو کې نه او یو بل ناشنا کار چې په رمضان کې کیږي او په نورو میاشتو کې د هغې امکان نشته هغې ته وایي اعتکاف. اعتکاف دومره قیمتي دی چې د اعتکاف دا لفظ چې مطلب دی جم کر بیٹھنا په قرآن کې تقریبا 9 پیرې راغلی دی او دا ځکه د اعتکاف دا کورس مسلمانانو دپاره ځکه ضروری دی چې د الله رسول اعتکاف نه دی قضا کړی او فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره ته اعتکاف پاتې شو نو په آخري کال باندې چې کله د دنیا نه رخصتېدو نو د الله رسول 20 ورځې اعتکاف کړی گویا کې دا اعتکاف په حقیقت کې 10 ورځې دی دا د شلمې روژې په ماښام چې دا به انشاءالله د 11 اپریل د ماښام د اذان سره شروع کیږي او بیا چې کله د اختر میاشت ولیده شي نو په هغې ختمیږي. دا اعتکاف په حقیقت کې یو سخت کورس دی دې ته سنت دی موکده علی الکفایه وی یعنې دا سنت دی موکد دی خو په ټوله محله کې که یو کس وکړو نو د ټولې محلې ذمه فارغه شي که نه ټول داسې سست و هغې هیچا ونه کو نو ټوله محله به ګناهګاره کو فرض که یو کس وکړو په خپل لیول باندې نو د محلې ذمه خو به فارغه شي خو ثواب به د هغه ځان لی. بنیادی طور دا اعتکاف یو سخت کورس دی او د دې 2 ټارګټه دي. یو دا چې شب قدر په دې کې چانس ډیر دی نو چې شب قدر د نه مس نشي گویا کې په شب قدر پسې معتکف کډه وړي چې زمانه به بچ کیږي نه او د شب قدر چې هغې ته لیلة القدر وی او د الله د وینا مطابق خیر من الف شهر د 1000 میاشتو نه یا د 83 کال نه زیات قیمت دی د هغې نه بهرور شي یا د هغې د برکاتو نه مستفید شي ځکه چې حدیث دا دی چې څوک د لیلة القدر نه محرومه شو نو دی د ټول خیرونو نه محرومه شو. د الله رسول موږ ته ویلو چې تاسو د شب قدر په تلاش کې په آخري 10 ورځو کې لږ اټینټیو ایکټیو او الرټ پاتې کېږئ ځکه رسول الله فرمایي فمن کان متحرها فلیتحرها فی 7 الاواخر فلتمسوها فی 10 الاواخر فی الوتر. دا الفاظ راغلي دي په حدیث کې که څوک وایي چې ما دا تلاش کړی که څوک وایي چې ما چېرته شب قدر ولټولی نو د دې زیات چانس په آخري 10 کې دی. یو ځای وایي په آخري 7 ورځو کې بل ځای وایي په آخري 10 ورځو کې خصوصا په ناتکو شپو کې لټوئ نو معتکف د دغې لحاظه جومات ته تللی په اعتکاف کې ناستي په روژه کې هسې په ده باندې یو پابندۍ وي خو په اعتکاف کې دا پابندۍ په ده باندې لږې سختې شوې وی دا څنګه وی دی چې جومات ته نه نوځي بیا به نه راوځي دی به په دې جومات کې همیشه وي دی به صرف اودس ماتي له راوځي فرض اودس ماتي له چې د هغې نه ناچاري ده او هغه دننه نشي کېدی دی صرف فرض غسل له به راوځي او د هغې غسل لا چې هغه د د ملتان په ګرمۍ کې په جولای کې ګرمي شوي دې ته غسل تبرید وي دی له به نه راوځي که د ګرمي شوي دی وایي چې زما ګرمي شوې ده او دا زما عادت دی چې ګرمي مې وشي نو بیا زه لامبم نو زه د هغې دپاره روزم نو وایي چې نه اعتکاف خو هم تر دې دپاره کې
چې د عاداتو د غلامۍ نه خلاص شي. نو عاداتو د غلامۍ نه د خلاصېدو یوه طریقه دا ده چې دا ګرمي او دا خولۍ به برداشت کې، خو راوزې به نه او که خامخا لامبې نو دننه به ټب اوسئ، په ټب کې په جومات کې دننه لامبلی شي، خو بار ته تې نشي راوتی. او که ته د غسل تبرید دپاره بار ته راووتې نو ستا اعتکاف به مات شي، ځکه چې اعتکاف په 3 څیزونو ماتیږي. یو چې خدا نه خواسته یو سړی مرتد شي نو اعتکاف یې مات شو. بل خدا نه خواسته چې یو سړی فرض روژه وخوري او هغه ماته کړي او قصدن فرض روژه چې وخوړه، دا سړی کو په اعتکافګاه کې ناست وي نو هم اعتکاف یې مات شو. دریم هغه سړی چې هغه د جومات نه بلا ضرورت بار ته راووتو. دی وی امام مالک وی چې جنازې له به هم نه ځي، د جنازې ثواب به ده ته هسې میلاو شي. وی که جنازه روانه وه د پلار جنازه وه هم به وله نه راځي، دی به په دې جومات کې دننه یي. وی دا دومره سخته پې ته ولې تیری؟ وی دا ځکه چې د دنیا تمام سیستم کائنات چې دی هغه په یو سیستم روان دی، په یو قانون روان دی، هغې ته وی زیرو ډیفیکټ مینجمنټ. یعنې ډیفیکټ په هغې کې زیرو دی، بالکل پکې نقصان نشته، ځکه چې الله په خپله ویلی دی چې ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. د رحمان کم مخلوق چې دی، کم خلق چې دی، په هغې کې سیسټم داسې روان دی چې پای کې ته تفاوت نشي موندی، ډیفیکټ پکې نشي موندی. فرجع البصر هل ترا من فطور. ته پسې د خپل نظر ګرځوه خو زمونږ په سیسټم کې به تا ته ډیفیکټ میلاو نشي. دا انور چې دی د دې کائنات یو غټ مخلوق دی، خو دی ټیک په ټایم راخیږي، په ټایم پرېوځي، چېرته د خپل ټایم نه اخوا دیخوا کېږي نه، ځکه چې کائنات چې دی د هغې ټول څیزونه اضطراري طور په زیرو ډیفیکټ مینجمنټ باندې روان دي. صرف انسان دی چې ده ته چونکې اختیار میلاو دی او دی د اختیار په بنیاد باندې د پراپر لارې نه، د صراط مستقیم نه، د زیرو ډیفیکټ د سیسټم نه اخوا دیخوا کېږي، ډیویټ کېږي، ورانې کوي. او دی کله کله د پکچر داسې چې دی په هغې کې افرأیت من اتخذ الهه هواه، د خواهشاتو نه خدای رخ کړی او دی د خواهشاتو دپاره کله یو طرف ته دانګي او کله بل طرف ته دانګي. او بیا وتبع شهوات، کله کله دی د شهواتو پسې او کله اضاعوا الصلاة، دی منځونه ضایع کوي. او دا سړی چې دی چونکې ورانې کوي نو دی یا د نفس پرستۍ د وجې نه نو فرعون شي، او یا د دولت پرستۍ د وجې نه، زر پرستۍ د وجې نه بیا دی قارون شي. نو دله لږ ټایټ ټریننګ ورکول پکار دی، لږ سخت په دغه پکار دی ایکسرسایز چې دی په لارې باندې نیغ شي. د ده سره نفس اماره دی، هغې ملا موږ ماته کړې ده په روژه باندې. د نفس اماره بسو ملا به دی په روژه ماتوي، د خولې د ورځې ټوله ورځ خوراک نه کوي. خو د نفس مطمئنه ترقی چې ده هغه به په اعتکاف دته میلاویږي. نو ایک طرف اس نے نفس امارہ کی کمر توڑ دی روزہ رکھ کر، اور دوسری طرف اس نے نفس مطمئنہ کو زیادہ ڈیولپ کیا، زیادہ ترقی دی هغه په څه شي باندې؟ په اعتکاف باندې. نو دا اعتکاف چې دی کوي دا د مختلفو کمزورو علاج الله تعالی د انسان ښوولي دي. مثلا انسان که یو غلطي یو کمزوري دا ده چې ښکلی شی خوښي او د ښکلي شي کې په عشق کې مبتلا کېږي، نو ده ته ویلي وو چې ستا ښکلی شی خوښي خو ته به د خپل نظر حفاظت کې. نو د نظر حفاظت یې پې لازم کړی دی له دی چې هسې نه چې د ښکلو څیزونو په دام کې ګیر شي او الله ته ییر شي. دویم د ده صفت او یا کمزوري دا ده چې دی روټۍ ته او خوراک تړه نشي ټینګولی. نو د هغې علاج یې ورله کړی په روژه باندې چې ته به 10 ورځې کم از کم په کال کې روژې نیسې چې دا کنټرول دی په ځان راشي، او هسې نه چې د روټۍ دپاره د خوراک دپاره ته الله ناراضه کې. دریم نمبر دی چې کله د ده په عزت نفس حمله وشي نو د لقار ډېر ورځي، دی وي ښه ما ته دي ویې زه به رسره پوه شم، زه خو به رسره داس چل وکړم. نو الله د دې علاج دله په دې کړی چې غوسه بس کې والکاظمین الغیظ، ښه خلق هغه دی چې غوسه څکي. او څلورم نمبر د یو کمزوري دا ده چې دی ځان له نه خوشحاله، دی د خلقو سره معاشرتي میل جول
د خلقو سره خوشحالي. د دې وجې نه خلقو ځان له ښکلې محلې او ښکلې بنګلې رخ کړي، خواخوشي پرتي، او دا سړی د دغې بنګلې نه راوځي یا د سړک په غاړه کرسۍ چولي یا په پردي دکان کې په بوجۍ باندې ناسي، ځکه چې دلته میل جولي خلقي. نو د خلقو سره یو ځای دی خوشحالی، یوازې دی په بنګله کې نه خوشحاله. نو دغه د خلقو سره د میل جول دا شوق چې دی په دې باندې د کنټرول او د ضابطې پیدا کول لپاره په دې اعتکاف لازم کو چې تر دې خلقو نه لږ کټ شه او لږ مراقبه شه او لږ خپل سوچونه یکسویي پیدا کا. وی په دې اعتکاف کې به درته یکدم یو خو یکسویي راشي، دویم سکون قلب به راشي، دریم د مراقبې موقع به ورته میلاو شي، او دی به فیوچر پلانینګ یعنې د قیامت او د مرګ دپاره او د قبر د په زندګۍ دپاره څه پلانینګ وکړي، او دی به د قیام اللیل موقع دته میلاو شي، او دی به لیلة القدر اویل کی. دا ټولې فایدې چونکې دته میلاویږي، د له پکار دی چې خامخا اعتکاف وکړي چې د دې فایدو نه مستفید شي. ګوره دا رمضان میاشت روژه به ذات خود دومره قیمتي میاشت ده چې په دې کې د ټولو فرضو اعمالو جلک په نظر راځي. مثال په طور مونځ فرض دی، نو په دې کې د مونځ تعداد دومره زیات شي چې 20 رکاته تراویح، 8 رکاته تهجد او نوافل د دې نه علاوه گویا کې د صلات هغه جلک په رمضان کې د نورو میاشتو نه زیات په نظر راځي. دویم نمبر فرض زکات دی، نو په رمضان کې د انفاق ډیر زیات یعنی د الله په لار کې مال خرج کول، او بیا فرض یا واجب په د باندې فطرانه ده چې ته موږ سرسایه وایو، د زکات جلک په دې کې په نظر راځي. دریم نمبر په د باندې حج فرض دی، نو په رمضان کې چې وی چا عمره وکړه نو دا د حج برابر ده. ته پوه شوې چې د حج هغه جلک هم په دې کې په نظر راځي. او یو بل کار چې دی چې هغه دغه دی د دنیا نه کټ کېده دي، وتبتل الیه تبتیلا، د دنیا نه ټولو نه کټ شه او الله طرف ته رجوع وکړه، د هغې جلک په اعتکاف کې په نظر راځي. دې وجې نه د ښو خلقو دا یو فیصله چې هغه خامخا اعتکاف کوي او د اعتکاف د آدابو خیال ساتي. کم سړی چې معتکف شي ته ویلی شي چې دا د خدای پاک یو ډیر خوش قسمته انساني او د ده مزې شي، ځکه چې د قرآن او د حدیث چرته د ښو خلقو صفت ګورې هغه په اعتکاف کې مونده شي. لکه الله تعالی په خپل کلام کې چې خپل پیغمبر ته ویلو چې وتبتل الیه تبتیلا، ولې واذکر اسم ربک، د خپل رب نوم والا او ذکر کوا، وتبتل الیه تبتیلا، او د عرش نه کټ شه. نو اوی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، چې اعتکاف ته لاړ شي نو خپلې خلالې بیبي سره هم نه میلاویږي، د خلقو سره به ډسکشن هم ډیر نه کې او الله ته به متوجه. نو گویا چې په دې کرایټیریا باندې معتکف پوره شو. یو بله خبره دا ده چې الله ته هغه بنده خوښي چې هغه زاری الله ته کوي او الله ته په زاری مایله شي. نو چون خدا خواهد که ما یاری کند، کله چې خدای وغواړي چې موږ د الله سره یاري او خپلوي وکړو، نو میل ما با جانب زاری کند، نو بیا په موږ کې د زاری او د عجزۍ میلان پیدا کی. مولانا روم وی نو دی وجه نه وی دا سړی چې اوس راغلی دی په اعتکاف کې ناست دی، نو دا رسه تصویر دی. نو یو بل پارسی شعر دی، آمد بردری تو روسی آهې، معتکف الله ته وی چې دا مخ مې تک تور دی د ګناهونو نه او ستا دې دربار ته راغلی یم، دلته په اعتکاف کې ناست یم، ته خبرې چې زما پاست یا زما ماضي څه ده نه گذاشت در جهان نه گناهې، په دنیا په دغه کې په جهان کې ما یو ګنام زمانه نه دی پاتې شوی چې څه دي هغه مې کړي دي، او زاری له راغلی یم او زاری والا او عجزۍ والا سړی د الله خوښي. نو گویا چې په دې کرایټیریا باندې معتکف پوره کیږي. یو بله دا ده چې کم سړی مونځ وکړي او د یو مانځه نه پس بل مانځه په انتظاري، د دې سړي د قیمت اندازه الله رسول په دې انداز کې خوري ده، لا یزالو احدکم فی الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه. کم سړی چې د مانځه دپاره د جومات نه بار ته نه راوځي چې یاره مازدیګر ټایم دی او ما مونځ کړی خو چې ماښام به شي نو زه جومات نه وځم، نو الله تعالی به دی داسې کنسیډر کړي لکه دی چې په مانځه ولاړي. نو معتکف خو همیشه د یو مانځه نه د بل مانځه په تمه وي. نو دا کرایټیریا هم د خوش قسمته باندې پوره حاوي شوه او دا هم دی پوره کوي.
یو بله خبره چې د خو خلقو نښه ده چې هغه د فرشتو صفت دی او هغه دا دی چې د ګناهونو نه ځان ساتي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. د فرشتو ښکلی صفت دا دی چې د الله د حکم خلاف ورزي نه کوي. نو معتکف په دې کرایټیریا هم پوره وي، ځکه چې په اعتکاف کې دننه د حد الوسع کوشش کوي چې د ده نه ګناه ونه شي او د الله حکمونه پوره کوي. یو بل کرایټیریا د ښه سړي دا ده چې هغه کم سړی چې یو مونځ وکړي بیا د بل مانځه پورې بل مونځ د هغې نه پس بیا بل مونځ وکړي، لکه ماسپښین وکړي بیا مازدیګر کوي، د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې څه لغوه خبره ونه کړي، بې پیدې خبره ونه کړي، نو د ده نوم الله په علیین کې لیکي. نو معتکف هم دقه شانتې ځان ساتي چې لغویات ونه کړي. د ماسپښین مونځ یې کړی او د مازدیګر مونځ به کوي که خیري، نو گویا کې چې په دې کرایټیریا هم معتکف پوره دی او د ده نوم به انشاءالله په علیین کې ولیکلی شي، د علیین حقدار قرار کړی شو. د ټولو نه یو غټه خبره دا ده چې دی په ښکلي ځای کې دی، ځکه الله تعالی د ځایونو په باره کې چې د رسول الله کم وضاحت کړی دی، نو احب البلاد الی الله المساجد مساجدها و ابغض البلاد الی الله اسواقها. د دې دنیا دا بازارونه د الله نه دي خوښ او د دنیا دا جماعتونه د الله احب البلاد په کلو کې بهترین ځای دی. نو گویا کې دی په بهترین ځای کې رهایش اختیار کړی، انشاءالله 9 ورځې یا 10 ورځې په دې کې په دې کرایټیریا کې هم دی د مبارکۍ قابل دی. او بل دا چې د قیامت په ورځ باندې به بالکل غارمۍ او د خلقو به ډېر زیات بدحالي. نو کم خلق چې د قیامت په ورځ باندې به د عرش د سوري د لاندې یو په هغې کې هغه سړی دی ورجل قلبه معلق بالمسجد، هغه سړی چې زړه په جومات پورې نښتی، نو د ده زړه په جومات پورې سن ښتی، ټول بدن په جومات پورې نښتی، ځکه ده ته اجازت نشته چې یو خپه هم بار کړي. که خپه بار کوي نو اعتکاف یې ماتیږي. د دې وجې نه دی په دې کرایټیریا باندې هم پوره کیږي او دا هغه خوش قسمته انسان دی چې دله به انشاءالله الله د عرش معلا د سوري د لاندې ځای ورکي. او یو بل عجیبه خبره دا ده چې کوم نیکی چې بار د آزاد خلق کوي غیر معتکفین، الله تعالی د هغې اجر دله اصلي کی. لکه د حدیث الفاظ دا دي المعتکف یعتکف الذنوب کلها، معتکف خو د ګناهونو نه بچي، خو یجري له الحسنات کلها، ټولې نیکۍ د ده دپاره لیکلی شي. وی دا څنګه په محله کې غم وشو، کو دی آزاد وی نه دی به جنازې لتو او بیا به یې ثواب کېدو، او که دی د جنازې نه پس بیا قبر ته ایثار شوی وی نو ډبل ثواب به ورته میلاو شوی، خو دی دی له نشي تلی. نو الله تعالی به دغه نیکۍ دله هسې ولیکي، ځکه اعتکاف کې دی نو یجري له الحسنات. نو یو دا دی چې د ګناهونو نه دن نه بچ دی، او بل دا چې د بار نیکۍ دله په مفتو کې لیکل شي. د مریض نندارې له دی نشي تلی، د عیادت چې کوم ثواب دی به دله هسې لیکل شي. او 2 کسو منځ کې روغه د هغې له نشي تلی، د نکاح او تقریب له دی نشي تلی، نو دا به د الله هسې لیکلی شي. په جنازه کې شرکت نشي کولی، دا به د الله هسې لیکلی شي. نو گویا کې دا هغه انسان دی او هغه خوش قسمته دی چې د جنتي ټولې نښې په ده کې دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتي نښې بیانولې، وی کم سړي چې د جمعې مونځ وکړو، د کم سړي چې په دغه ورځ روژه هم وه، او کم سړی چې په دغه ورځ په جنازه کې شرکت وکړو، او کم سړي چې په دغه ورځ باندې د مریض تپوس لم لاړ، او کو د نکاح او تقریب هغې لم لاړ، نو دا ټولې نښې چې په چا کې موجودي دا جنتي دی. نو معتکف خو په دې لحاظ سره دا ټول ځکه پوره کوي چې د جمعې مونځ خو دی کوي. د جمعې مونځ د لپاره دومره قیمتي دی چې که دی په کم جومات کې وه په هغې کې د جمعې مونځ نه کېدو، نو ده ته خو دی خو خپه بار ته نشي رایستی، خو ده ته اجازت دی چې د جمعې مانځله جامع مسجد ته لاړ شي، ایسارېږي به نه، هلته چې مونځ وکړي نو سیده به بیا خپل اعتکافګاه ته راځي. نو د جمعې مونځ خو دی نه قضا کوي، ایون دی پسې بار ته وتی شي. او دغه رنګې دی چې دی د جمعې مونځ وکړو جنازې لمځي، خو جنازې له نشي تلی، الله وایي مزه، دی عیادت لمځي خو عیادت له نشي تلی، الله وایي مزه. نو چونکې روژه خو د ده ده او د جمعې مونځ یې وکړو، دا باقي ورپسې خدای هسې لیکي. نو ته ویلی شي چې معتکف ها خوش قسمت انسان دی چې د جنتي ټول صفتونه په ده کې موجود دي. او بیا یو بل حدیث دی چې چا جماعت د کور په شان کنسیډر کو، دی به د الله په حفاظت کوي، نو دی غریب خو تیم کور رخ کړی دی. او بل دا چې کم سړی یو ځای باندې ناسي او مونځ یې کړی او لا پاسېدلی نه او اودس یې لا نه مات شوی، نو ده ته فرشتې دوا کوي. نو دا معتکف هم په هغه ځای کې ناسي او د فرشتو د دواګانو مستحق دی. دې نه پته ولګېده چې معتکف چې دی دا د دنیا خوش قسمته انسان دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځکه اعتکاف نه پرېښودو، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان،
رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري 10 ورځو کې اعتکاف کاو حتی توفاه الله، تر دې پورې چې هغه ته وفات راغې. نو ثم اعتکف ازواجه من بعده، بیا دا سیستم ختم نشو بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو امهات المؤمنین رضی الله عنهم اجمعین دی بیا اعتکاف کاو. بیا فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کان عام الذی قبض فيه اعتکف 20، په کم کال باندې چې د دنیا نه تو نو 20 ورځې اعتکاف یې کړی. دې نه پته لګي چې اعتکاف یو بهترین عمل دی. دا به انشاءالله په آخري 20 روژه باندې نه ماښام نه شروع کیږي او دا خپل اعتکاف قیمتي جوړولو دپاره دا ضروري دي چې سړی د یو څو خبرو خیال وساتي. کوم څیزونه چې دا له اعتکاف خرابوي په هغې کې یو دی باهمي گپ شپ. کله چې معتکفین د یو بل سره ټوکې ټقالې کوي نو دې ته د الله رسول ویلي وکرها قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. په الله چې کوم څیزونه ډېر بد لګي نو یو پکې ډېرې خبرې دي، دې ته موږ کړتې وایو. نو چې سړی کله کړتې ډېرې کوي او بیا خبرې ډېرې کوي په دې کې خامخا خطا کیږي او ډېر خلق د خولې د لاسه جهنم ته ځي. نو معتکف له پکار دي چې په اعتکاف کې خپله خوله په کنټرول کې کړي او خبرې ډېرې نه کوي. بل لا که څه دنیاوي کاروبار هلته کوي، مثلا د ځمکې قیمت هلته کوي او د خلقو سره هلته دننه سټام لیکي نو خرید و فروخت شو. یا دی ډاکټر دی مریض ګوري پیسې تیالي نو دام بیا کاروبار شو. نو دی به دکانداري ملته نه کوي او د سوشل میډیا استعمال بم نه کوي او د اخباراتو بیوقوفه او بې پیدې دغه به هم د ځان سره نه ساتي. او معتکف له پکار دی چې د 3 غنټو خصوصي خیال ساتي او دی ساتي دا 2 غنټې ساتي خدای وته خطا کیږي. 1 غنټه چې کله روژه ماتي نو په دې وخت کې خدای دعاګانې قبلوي. د له پکار چې په دې کې دعاګانې وغواړي د دې ملک دپاره وغواړي هغه پاکستان چې هغه نن سبا د سیاستدانانو تبال راخ کړی دی. پی ډي ایم ولا یو لته ورکوي، پی ټي آی ولا بله لته ورکوي او نور خلق هم ورته ګوري ننداری کوي. نو د دې پاکستان باندې صرف الله رحم وکړي. دا دعا به د ماښام په وخت کې غوښتل غواړي. او بل د چربانګ وخت دی چې هغه ستا نه ضایع نشي. او 3م نمبر وخت چې اکثر د خلقو نه ضایع کېږي هغه دا چې د سار مونځ وکړي او بیا اوده شي نو اوده کېده نه دي پکار ده چې د اشراقه پورې ځان مسلسل مصروف وساتي ځکه دا ګنټه چې ده دام قیمتي ده چې دا د نه ضایع نشي. دا ټول کارونه چې دا سړی کوي نو انشاءالله چې د اعتکاف په ډېر قیمتي او معتکف چې په کوم جماعت کې اعتکاف کوي د له پکار دی چې د هغې ټولې محلې شکریه پړه کې ادا کړي ځکه که دا خلق نه وی او دې جماعت ته نه راتلی نو دی به د امامتۍ د مانځه نه محرومو او د جمعې د مانځه نه به محرومو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.